دی موبیل خلق غرق او تباہ کړل قسم دی خلق یې غرق کړل او مې زموږ طالبان غرق کړل او مې عوام الناس غرق کړل دی موبیل کې چې کم ګندونه نن خلق ګوري کم ګندونه توبه وباسه قسم دی زه نن د دې موبیل نه چې څونه یریږم د نیکۍ کارونه پکې شکر دې شته که چا سره پې د دین خبرې وکړي د مسلې تپوس وکړي ښه خبره ده که یو میموري کارډ دې پکې واچو او څوک پکې د دین مسایل زده کوي ښه خبره ده که څوک پکې د علماو تقریرونه اوري بده خبره نه ده که څوک پکې نعتونه اوري بده خبره نه ده تلاوت او قرات پکې اوري نو ښه خبره ده خو دا کم دي دا خلک دومره فوټې میموري کارډ او د 560 فلمونو نه ډک کړي 560 فلمونه او بربن فلمونه کشر کلم تباہ و برباد کر خدای ته وګوره د دې بچو تربیت وکړي موبایل ولا مور کوي دا موبایل د لاسم بچی تباہ کړل غرق شولال الکان دا ماشوم مخکرو کې د پلار روانو یو ماشوم میولید زه په پېښم کې هغه ته خزه غړېده په موبایل کې مې د بچی دلته راشه لاول خو او یارید مې دلته راشه ته پوښتنه کوم چې راغی دومره غټ موبایل وسره لکه د بالغ عمره خیر ما خو لکه مبالغه وکړه دومره موبایل وسره مې بچی دا کم ځای و وی دا راله پلار اغوښتی دی مې ته ډایرکټر صاحب یې که سیکرټري صاحب او که ته وزیر اعظم صاحب او که ته څه مفتي چې خلکو له مسلې جوابونه ورکوې دا څه لګر دی وی دا راله پلار اغوښتی دی مې پلار دې ډېر بېوقوف دی پلار دې هوښیار نه دی قمقل دی چې ته په ګن باندې اخته کړي ماشومانو سره موبایل کټ کې به پروتي ماشوم او په اوړي کې به په سر صادر اچولي مور ورته بچی سر و صادر لرکا ګرمي ده نه مور سر می خوږیږي تبه مې ده تبه نه ده په صادر کې دننه فلمونه ګوري د نن زمانې دا ماشومان دي پی ایچ ډي کړې ده دا دومره هوښیاران دي که نه د دې موبایل د لاسه مونږ له په موبایل چل نه راځي والله دوی پر څه پوهي ده واړه واړه پوټینې پوټینې مهرباني وکړئ قرآن ته دا بچي کېنوئ موبایل د لاسه مونږ ته به ټیلیفون وشي اکثر به ټیلیفون وکړي څنګه بس هلکه دوه خبرې په موبایل کوه خیر الکلام ما قل ودل ټیلیفون به وشي مولوي صاحب څنګه ښه یم طبیعت دې څنګه دی ښه دی بیا څنګه بیا هم ښه یم نور څنګه نور هم ښه طالبان څنګه دي ښه دي بیا څنګه دي هلکه بیا هم ښه دي هلکه داس فضول خبرې نه دي وخت خپل هم ضایع کېده بل پیکج پکې چولي که پیکج چولی په یو غنټه په یو 4 روپۍ باندې په 5 روپۍ یو غنټه 2 غنټې خبر وخت ضایع شو لال برباد شو یو شوار اوس په 15 روپۍ وخت تباه شو د دې موبایل د لاسه دا وخت خدای دې له درکړی دی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وی د مور د ګېډه مې ویستلې هېڅ نه خبر نه وی جعل لكم السمع وجعل لكم السمع دا غوږونه مې دله درکړل دې دپاره چې ته پې په موبایل ګانې اورې دې دپاره چې ته پې سندرې اورې اول ابصار سترګې مې دله درکړې دې دپاره چې ته پې تصویرونو ته ګورې ته پې بربند فلمونه ګورې او زړه مې درکړه دې دپاره چې ته غلط خیالات او تصوراتو ته فکرونه کې نه دې له نه لعلکم تشکرون د دې نعمت قدر وکړې په دې سترګه قرآن ته وګوره په دې زړه کې د قرآن الفاظ کېده او د قرآن معنا پکې کېده او په دې غوږونو د الله قرآن ووره دین پې ووره د دنیا ضروري څیزونه پې ووره نو مونږ صاحب دغه دی بالک ناست دي او خبر ته به یې ډډه والي او ته به وې چې د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې او تسبیح اړی او منځ کې په موبایل به چا سره لینک برابر کړي داسې ده که نه ده جیرې به په کور کې دننه ناستی په موسله د پاسه او سر به یې پټ کړي مور یې وایي مراقبه ده منځ کې بل چا سره لینک سیده کړي قسم په خدای قسم د تخرم په دې جومات کې چې د موبایل د لاسه د دنیا د حیا کورنۍ لاړې تباه و برباد شي د خپل بچو تربیت وکړي او که تربیت دې ولو نه کو قرآن ته دې کې نه ښودل تباه به شي بچي دې ګورئ غرق بچي چې تربیت ولو نه کې بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې پلار به نه پېژنې او مور به نه پېژنې یو بادشاه تېر شوی دی د کسرا د فارس بادشاه پرویز یې نوم د پلار نوم یې هرمز د نیکه نوم یې مشهور د انوشیروان عادل بادشاه زوی یې پیدا شو خو د زوی تربیت یې ونه کړ نیازبین یې وساته لکه دا موږ چې څنګه بچي نیازبین ساتو
ګوره چې اوس نیازبین وساتې بچې نیازبین وساتې نو د هغه نه پلار بیا پېژنې نیازبین یې لوی کمیوې به یې وله راوړی جامې به یې وله راوړی هغه زمانه کې اسونه اوس به یې ورته ودرول بچې بس هغه نیازبین لوی شو که نه بیا پلار څه پېژنده مور هغه خبیث څه چل وکړو هغه په خپلې میره مور باندې مین شو میرې مورې شیرین نومو په هغې باندې مین شو اوهو پلار یې وی په ده زه څه وکړم دا خو ما خو د تربیت ونه کسو شو او دا دومره خبیث و دا پرویز دا کسرا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپږمې هجرې نه پس د حدیبیې نه پس بادشاهانو ته خطونه لیږل یو بادشاہ ته خط لیږه د ایمان درخواست بل ته خط لیږه بل ته خط لیږه نو یو بادشاه هرقل هغه ته خط ولیږه هغه زړه کېده خو بادشاهي ته تله په هغې ویارېده خو هغه هرقل بادشاه د پیغمبر علیه السلام د هغه خط دومره احترام وکړو چې د اتی د غاښ ډبې یې جوړ کړو د اتی غاښ قیمتي وي او په هغه ډبي کې د نبي علیه السلام مبارک هغه خط بند کړو او پټکې به یې و پخوا خلکو پټکي وال او تاج به یې په سر و نو هغه د حضور پاک خط په هغه پټکي کې او په هغه تاج کې ځان سره ګرځاو ایمان یې راونړه لیکن د حضور پاک د خط احترام یې وکړو او دې کسرا پرویز ته چې کله خط ورسېده نبي علیه السلام ورته لیکلي چې په ما ایمان راوړه نو خط یې وشلاو ریچې ریچې یې کړ او غصه شو حضور پاک ته چې اطلاع راورسېدله نو خیره یې ورته وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای زما خط یې وشلو دقه رنګې دي رسوا کړې او ته یې ذلیله کړې وویشلی هغې د پاسه څه چل وکړو یو دوه کسانو هغې له چړې ورکړې دوه مخیزې چړې او هغه چړې یې د زهرو اوبې وله ورکړې او پولیس یې ورسره ولېږه وی تاسو لاړ شئ او پیغمبر علیه السلام ته ډېر پسپک نظر او دا بادشاه په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې د امریکې باچئ یا د روس بادشاه دا سپر طاقتونو په هغه زمانه کې خدي ما ته خط رالیږي او ما نه مطالبه کوي چې زما دین ته راوړه شا به یې لاړ شئ هله به راځئ چې په دغه چړو یې ووهئ په دا چړو به یې وهئ پولیس یې ورسره ولېږه خو دا چلو کال ته حضور پاک خیره وکړه چې سپېره زما خط ته ولې وشلو ایمان راوړې که نه راوړې خط ته ولې وشلو نو الله ورسره څه وکړل د زوی خو تربیت نه وکړې زوی په ښځه مین شو په شیرین باندې دا پلار پې پیو چې دا چل خو به کوي نو پلار یې دا چل کړی چې کوم مخصوص الماری وه هغې کې په یو بوتل کې زهر بند کړي زهر او د پاسه یې پې لیکلي چې دا دارو دا د قوت باح دپاره مردانه طاقت دپاره تریاق دي هغه ته پته وه چې دی که چې دی په ما املا وکړه نو دی خو به د ما الماری لټوي نو پرېږده چې ما ملکي خو چې دی م رانه جمدې خو پاتې نه شي که نه مرګ نه پس وله لته ورکم الماری کې شیشې ښودې وه او دا زوی دی اوس هغه خو نیازبین لوی شوی دی د هغه تربیت خو نه دی شوی که نه تربیت ونه شو نیازبین لوی شو نو څه شی ته جوړ شو انسان ته جوړ نه شو زما د قسم په خدای وي قرآن بدن انسان جوړی د پیغمبر تعلیمات بدن انسان جوړی او چې د قرآن او د پیغمبر تعلیمات در سره نی نو بیا بدن سخوندر جوړیږي خفه کېږئ ما بیا بدن انسان نه جوړیږي ګن بدن جوړیږي خلک د یورپ صفتونه کوي ما یورپ ما ته معلوم دی ما ته پته ده خلک یورپ کې ازادي ده ما ته یو سړي په خپله وي څه موده مخکې ما ته وی مولانا صاحب یورپ خو ازادي ده پکې ما وی او ازادي به پکې درته بلکل ملو شي تا ته خو خفه کېږه مه خور ته به دې ازادي ملاویږي ښځې ته به دې ازادي ملاویږي مور ته به دې ازادي ملاویږي لور ته به دې ازادي ملاویږي زما یو دوستو لندن انګلینډ کې ما له راغې ما ته څه تپوسونه کول زما د عادت دی د شي معلومات کوم هلکه هلته څه حالت دی ما ته مولانا صاحب ډېره زیاته ازادي ده د خلقو په مخ کې د سړي ښځه او د سړي لور دا به الګ سره خیږي دا مې بوای فرینډ دی الګ دوست مې دی دا مې ګرل فرینډ ده دا مې جنۍ دوسته ده دا پټه دوستانه نه د دې موبایل د لاسه نن دغه دوستانې شروع شوي دي هلکه ټیک وایم که غلطه وایم موبایل د لاسه د هلک او د جنۍ داس دوستانې روانې دي خو دا دلته پټې دي دا به ښکاره کېږي دجال ته زمانه نږدې کېږي رو د حضور پاک نه زمانه رو لرې کېږي هلته دا دوستانې ښکاره دي کولاو نو وی هلک په مخ کې به د ښځه پردي سړي سره موټر ته خېږي
خور به د هغه په مخ کې خیږي ضرور، لور به د پلار په مخ کې خیږي، مور به د زوی په مخ کې خیږي. او که ته ورته وایې چې ولې ځې، وایي دا مې دوست دی سیل لازم، دوست مې دی. او که ته وایې نه به ځې، ادر باندې رپورټ کوي پولیس ته، پولیس به راشي دقه کړی به راته دې لاسونو ته واچوي چې دا خو ازادي ده، ته کوه ازادي که نه، ازادي به نه سلب کې. نو هغه نه مې تپوس وکړو، نو هغه راته دا قصې کولې. نو ما ته یو ډېر غټ جومات دی او چې هغې له دا نیکان خلک منزله راځي جومات له، نو چې کم خلک متاثرین دي وي هغه مونږ ته پکې پته لګي. متاثرین څوک دي؟ یو سړی به راشي مازدیګر مونځو کې دیوال ته ډډه والي، پریشان ای هلکه خیر دی ولې خپې؟ یاره هغه خور مې دوست سره تلو، ما ورته نه به پولیس ته ټلیفون کړی دی را باندې اف آی آر شوی دی، او د لندن اف آی آر د پاکستان په شان بیا نه دی، مضبوطه خبره. بلو چې مازدیګر کته بل دیوال ته ډډه والې ده او د ته غم پېښ دی. ملګري خیر دی، یاره هغه کور والا مې سړي سره تله او مې نه به ځې را باندې اف آی آر کړی او بستانې ته ځي، بله چې وکتل بل برجې ته ډډه والې ده. هلکه خیر دی، یاره هغه خور مې تلو ما ورته انکار وکړو اف آی آر کړی، بله چې مې وکتل ملا صاحب چې مونځ وکړو مصلې نه لاړ دیوال ته ډډه ووال، ملا صاحب هم متاثرینو نه شو، چل شوی دی. استاد جی خیر دی، یاره دغسې مسله ما ته هم پېښه ده، جنایت لاو ما منې کړه هغه اف آی آر کړی دی. یورپ ته خلک خفه کېږي او پسخېږي. قسم په خدای چې د یورپ تهذیب ته وګورم زم چې متیا دې پې سړی د پاسه وکړي، د یورپ تهذیب ته وګورم د سړی پې د پاسه لاړې وتوکي، د ګن شکری پې د پاسه وغورځئ. ښځه هغه ده چې صرف ستا ښځه د قوم نه وي. الحمدلله 100% جنکۍ زمونږ د په واده په وخت کې پاکې دي که نه دي؟ ټول وایي الحمدلله. دا د چا برکت دی؟ دا د اسلام او د قرآن او د پیغمبر مبارک برکت دی. او نن په ټول یورپ کې دا د ما چیلنج دی، د واده په وخت کې انټچ پاکه جنۍ نشي پیدا کولی. ته دلته کې سرزا خپله ډیوټي کوه، خپله نوکري کوه، خپل کلینیک ته ځه، خپلې زمیندارۍ له ځه، خپلې مدرسې له ځه، زړه دې جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظ ده او په هلته به ستا په مخ کې ستا حیا تار کېږي. تهذیب د مکې مکرمې وغواړئ، تهذیب د بیت الله وغواړئ، تهذیب د مسجد نبوي وغواړئ، تهذیب د محمد مصطفی وغواړئ، تهذیب د حضرت ابوبکر صدیق وغواړئ، تهذیب د خلفای راشدین وغواړئ، او تهذیب د اسلام او د شریعت وغواړئ. حیا دې پکې محفوظ ده. دا سهل دی. قرآن ته بچې کېنوه، قرآن ته چې قرآن ته دې کېنو د هغه نه به عبدالرحمن ابن ابي بکر جوړېږي، حالانکې دا مشرک یو زمانه کې. د هغه نه به عبدالله ابن عمر جوړېږي، هغه نه به ابو هریره رضی الله عنه جوړېږي، د هغه نه به عمر فاروق جوړېږي، د هغه نه به حضرت عثمان جوړېږي. نو جناب خط دپاره لاړ، هلته زوی اخو دغه سخندر لوی شوی دی، زوی هغه خو تربیت نه دی شوی. نو په پلار یې مړ کړ، پلار یې مړ کړ، پرویز یې مردار کړ. چې پرویز سنگ مردار کړ، هغه میرې مور ته پته ولګي شیرین ته چې دا خو زما دپاره ارسو شو. هغې خودکشي وکړه چې دا خو زما دپاره لوی شرم دی چې زه به د زوی په نکاح کې ځم. هغې خودکشي وکړه، هغه هلته مړه شوه. دی راغې د پلار هغه ضروري المارو له راغی، هغې کتل، د پلار سامان باندې قبضه چوله، چې الماری کوله وکړه شیشه پکې پرته وه. پلار خو ته زهر بند کړي، نو چې شیشې ته وکتل په هغې یې لیکلو چې دا هغه دارو دی چې دا والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. نبی علیہ السلام چې مدینه شریفې ته لاړ، نوکر به ساتلی، څوکیدار به ساتلی، او ولې یهودیان دي دشمنان دي چې دا آیت نازل شو، هغې ته ویې ځئ اوس خپل کار کوئ، زما ذمهداري الله غشتې ده. چې الله د چا ذمهداري والي هغه ته څوک نقصان رسولی شي نه. دوه کسان چې هلته لاړل، په دې شا کې دلته کې چړو له ځای نه کړي، په واسکټونو په جامو کې په هغې کې چړې منډلې، چې څوک هم ونیوي ګرفتار شو، کلک ونیولی شو. حضور پاک ورته فرمایل وی تاسو چا را لېږلی؟ وی موږ صاحب کسرا را لېږلی یو، پرویز را لېږلی یو. وی پرویز سره د ښځې او د جوی مردار شوی دی، مردار دی، هلته کې مردار پروت دی. د بچی چې ښه تربیت وکړې، ښه تربیت پسې کېږي. زه دا نه یم چې ته پې د دنیا سبق مه وایه،
کالج ته ولېږه، سکول ته ولېږه، انجینیر ته جوړ کا، ډاکټر ته جوړ کا، او د دنیا یو خص افسر ته جوړ کا، خو ورسره قرآن هم ورته وښایه، دین هم ورته وښایه، اسلام هم ورته وښایه، شریعت هم ورته وښایه، چې د دنیا د افسرۍ سره سره یو خشته انسان هم ګورې، انسانیت پکې وي. او چې قرآن د وطن نه دی ښولی، انسانیت په پکې نه. زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه خبره کوله، وی زمونږ په علاقه کې یو سړي زوی داخل کړی په یونیورسټۍ کې، نو د پلار ملاقات ته لاړ، نو خو د خامتا جامې به چولې وې، شلېدلې جامې به وې، شلېدلې کپړې به وې. چې ملاقات ته پلار هغه زوی پې وشرمېده، او دا پلار مې د شلېدلو جامو ته وګوره، د خامتاو دا هلکان به څه وایي، پې وشرمېد. ګوره چې انسانیت پکې وي. الحمدلله نن زمونږ په اسلامي کالج کې په یونیورسټۍ کې نیکان هلکان هم شته، ما ته پته ده، خشته خشته ګیرې پرېښې دي. مولانا اشرف صاحب الله دې په قبر انوار نازل کړي، د هغه ډېر لوی برکات دي نن په یونیورسټۍ کې. الحمدلله ډېر نیکان صالحان پکې شته، ډېر ښکلي ښکلي ډاکټران، خشته خشته ګیرې او خپل منظور. مخکې ورځو کې یو ډاکټر له تللی وم، مازدیګر چې د مانځه وخت شو، زه لاړم هغه کلینیک ته، هلته کې یو جومات لمونځ مې کوو، چې مې وکتل بلا ډاکټران چې زه چا ته راغلی وم هم ولاړو. الحمدلله ډېر خوشحاله شم. نن سبا فضا بدله ده چې علماو سره تعلقي، مدرسې سره تعلقي، نیکانو سره تعلقي، هغه اثر پې وي. او بعضې ناپوهی، نو هغه چې هلکانو تپوس وکړه دا بابا څوک دی، هلکان خو پېپور میټیان وی دا زمونږ د میخو مزدور دی. دا مې شیخ صاحب د خولې خبره درته وکړه، او دا خبره د هغه یو کتاب دی خطبات حسن، هغې کې چاپ شوې ده. او هلکان خو پې پوه شو، دا هلک چې د چای پاڼې پسې لاړ، هغه هلکان یې پلار نه تپوس وکړو، وی بابا وی دا هلک چې څه دی، وی دا مې زوی دی، یاد شوی مې دی. نو رالم وله چې لږ د وینم ښکل به کړم، الله، او یو 2-3 روپۍ مې وله راوړي، لږې پیسې به وله ورکړم، او لږ به ووینم، او ورته څه وایي، او ورته د میخو مزدور وایي. نو هغه هلکانو ته بابا ویې خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی. نو بابا شنه غریب پښتونو، بابا ویې لکه چې داسې تبر د لروبروم چې یاد وساتئ. ورته وي ټیک ویله د مور میخه ده، زه یې وله ساتم. نو میخه چې ساتې، نو که د میخې مزدور ورته وی، که سنډا ورته وی. لاهور کې جرنالیزم پرچه کې سوال راغلی و، هغه سوال جواب ډېر عجیبه و، نو بیا شایع شو، اخبار ته راووتو، لیکلي چې په نبي علیه السلام نوټ ولیکئ. نو چا هلکانو لیکلي چې کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، کشمیر کې پیدا شوی. او چا لیکلي چې په مکه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی، او میټرک پورې تعلیم په مکه کې وکړه، او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. نن د خپل پیغمبر نه یو خبر. زمونږ حضرت شیخ صاحب ما قسم دی د هغه نه یو ځل نه بار بار اورېدلی دي، وی مدینه منوره کې ناستم، یو بارکلا وکیلو، پی ایچ ډي لا والا ما سره ناستو، وی ما ته وی چې برخورداره د کوم ځای؟ مې چې زه خو د 400 یم. دلته څه کوې؟ یونیورسټۍ کې سبق وایم. څه سبق وایې؟ ما یې دیني سبق وایم. بیا ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته په زړو پسې ګرځې. وی ما ورته وی چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، ورخېجه، که ته مې د مټه ونیوې چې مه خېجه، نو بیا له خبره، زه د خپل پیغمبر دې زړو ته ناست یم. وی لږ ساعت پس ما نه بیا تپوس کوي، ما ته وی چې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر بچا زمانه کې تیر شوی دی. انا لله، مې چې انا لله و انا الیه راجعون، د خپل پیغمبر نه نه خبر. نو زما وروڼو دا بچي مدرسو کې داخل کړئ، قرآن پې زده کې، حدیث پې ووایې، علماو سره کښېنوې چې د ده نه څه ناڅه خپل پیغمبر خو پېژني که نه، پلار وپېژني، مور وپېژني چې مور څه ته وایي، ګاونډي وپېژني، د ښځې حق وپېژني، او جنکې هم داخلې کې مدرسو کې چې کم از کم د خاوند حقوق، د ګاونډي حقوق، د بچو حقوق وپېژني. خلاصه د خبرې دا د وخت کم، خلاصه د خبرې دا چې قرآن او حدیث او شریعت او اسلام دا به د بچي د انسان جوړوي. څه به ترې جوړوي؟ انسان، انسانیت به پکې پیدا کوي. او که د قرآن او د دین نه د خپل بچې لرې کا چې انسان ته جوړ شو، دی ډاکټر مې دی به انساني، دی د انجینر مې دی به انساني، دی به سیکرټري مې دی به انساني، دی به وزیر اعظم مې دی به انساني، دی به ګورنر مې دی به انساني. او چې د قرآن او د پیغمبر د علوم و تعلیم سره ني، نو دی به لوی افسر وي، دی به لوی سړی وي، خو دی به درندی شرمخ وي، شرمخ
دی به کپټي، دی به د ملک پیسو ته زړه نشي نیوي، دی به د ګاونډي پیسو ته زړه نشي نیوي، دی به خپل عزت ته نشي نیوي، د پردي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي حیا به لوټ کوي. اوس هم خوښه خپله ده نو تهذیب به مونږ د انګریز هغې ته به نه پسخېږو. د چا تهذیب ده به پسخېږو؟ د حضور پاک څه ته پسخېږو؟ او په دې سترګو او په دې غوږونو به مونږ چا ته توجه کوو؟ دین او شریعت او قرآن ته. تاسو خبر مې درته عرض